ګرانو کتونکو د دغه خپلو ملګرو یو جهان مننه په خصوصي توګه باندې بخ محمد د مردان سره تعلق ساتي زموږ یو ډېر تکړه او سینیر خبریال او بیا د ریډیو براډکاسټینګ هم یو مهم غړی خو نن ګرانو کتونکو زما لپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې بي ان سره زما ډېر لږ پیریډ شو ډېر لږ وخت مو شو خو کارکردګي ځان ښیي بېله خبره چې بعضې چینل چې کوم دی هغه به درنه کار اخلي خو صرف خپل مفادات به کوي بي ان سره موږ لږه موده کار وکړه او دا یقین او باور ورکوو چې دا کم عزت یې راکړه د دې ملګرو د وړاندې چې ماته دا کوم ایوارډ راکړه یقینا چې دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده خو په دې کې د دې ملګرو سره سره په خصوصي توګه د بخ محمد صاحب ډېره زیاته مننه کوم یو ډېر پروقار تقریب را جوړ کړو د مردان ولا ډېر ستر شخصیات چې کوم دي نو راغلي وو خو نن ګرانو کتونکو هغه خلکه چې په سوشل میډیا موږ پسې لګیا وي نو دا تصدیق به دا زمونږ سینیر خبریالان دي محنت کوي چې نن ماته په مردان کې دغه ایوارډ میلاویږي نو محمد صاحب ډېره زیاته مننه کوم د ایوب خان شیرپو صاحب استاد محترم په حق کې به دا ووایو چې یقینا چې نن موږ فخر کوو چې زموږ د ټیم کې داسې یو سینیر دی چې د هغه نه موږ زده کړه کوو یقینا چې دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او ایوب خان شیرپو یقینا چې خدمتي کس دی او د ولس هغه ستونزې هغه مسلې چې کم خلک نشي وړاندې کولی هغه دا ځوان وړاندې کوي د دې په حق کې کلیپینګ وکړئ جی ډېره زیاته مننه ورور د خپل تعارف هلک جی کتونکو زما نوم ګل کریم خان دی د ډسټرکټ ملکن رپورټر یم نن د ای بي ان نیوز دویمه سالګیره وه او ډېر پروقار تقریب وشو چې هغه کې زموږ سره سینیر بخ محمد صاحب هم و او د هر ضلع د هر تحصیل نه نور رپورټران هم د ډسټرکټ مردان را سره وو نو موږ په دې وخت کې د ټولو نه زیاته مننه موږ داسې یو کس ته ورکوو چې هغه د چا دغه پہچان او داسې دغه ضرورت نشته چې هغه یو ستوری دی او په هر ځای کې ایوب خان شیرپا خلکو ته معلوم دی نو موږ د ایوب خان شیرپا هم ډېره مننه کوو او بیا موږ دته یو خراج تحسین پیش کوو چې په لږ عمر کې ای بي ان نیوز نه هغه ته سرټیفیکیټ هم میلاو شو ایوارډ هم ورته میلاو الله ډېر خوشحاله نو ایوب خان شیرپا الله دې تعالی نور هم عزت درکړي او په عزت سره وسي او موږ امید ستانه ساتو چې دغه شانتې د عوامو څه ستونزې دي نو هغه به تاسو نور هم مخکې کوئ او دې مقام ته به یې راوړئ ډېره زیاته مننه کوم امیر یوسف زئی ما د ای بي ان نیوز نماینده د ثوابین او دین علاوه په دلبر ریډیو باندې عوامي عدالت پروګرام نو زه دی وخت کې ما سره هغه الفاظ نشته چې ایوب خان شیرپا صاحب زموږ هغه مو سینیر او هغه انسان دی د خیبر پختونخوا هغه خبریال دی چېرته چې هغه نه تندې ته او نه لوږې ته او نه رس ته نه شپې ته کتلي دي د دغه پښتون ولس چې کوم دی د دې اواز یې راوچت کړی دی د غږ پورته کړی دی هغه په ریډیو دلبر دی که په سوشل میډیا دی که په خیبر ټي وي او په نور چینلو خو نن یقینا زه دا ډېر د اعزاز خبره زما چې نن موږ په هغې پینل کې موجود یو چې په کوم کې ایوب خان شیرپا ته د خیبر پښتونخوا په تکړه صحافیانو کې چې کوم دی د ای بي ان نیوز د طرفه ایوارډ میلاو شو سرجي تاسو ته موږ ډېر زیات مبارکباد درکوو او د زړه نه ورته دعا کوو چې الله تعالی دغه شان توان طاقت درکړي چې تاسو همیشه لپاره د پښتون ولس څنګه خدمت کړی چې آینده مو کوي نو موږ پیرا تاسو ته بیا مبارکباد ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه خپل تعارف وکړه او څه به په دې موقع باندې زما په دې ایوارډ باندې چېرته پېژندګلو لري را سره کوي زما نوم عمر خاکسار دی د ضلع مردان تحصیل رستم سیمې سره مې تعلق دی د 2018 نه د وصاف اخبار سره یم بي ان چینسینګ سټارټ شو بس د سټارټ نه ورسره یو ایوب خان شیرپا صاحب ته ورسره دغه شعر ډالۍ وي چې تش د ځاني هغه به څه انساني انسان هغه دی چې خواخوږي د جهان وي تاسو چې په کم ډول د پښتنو د غریب ولس خدمت کوئ موږ د هغې ستاینه کوو او نن چې تاسو ته کوم ایوارډ میلو شو کوم سرټیفیکیټ میلو شو نو موږ په هغې باندې تاسو ته مبارکباد وایو او امید ساتو چې تاسو به هم دغه شانتې د پښتنو خدمت چې کوم دی هغه په ښه ډول او په ښه شان کوئ ډېره مننه اول خو تاسو ته ایوب خان شیرپا صاحب مبارکباد درکوو دا کم ایوارډ چې تاسو میلاو شو دا کم سرټیفیکیټ چې میلاو شو دا ستاسو د خدماتو په سیره کې ډېره وړه خبره ده زه په خپله باندې تاسو د وړوکوالي نه چې کوم نه اورم کوم چې تاسو د ریډیو دلبر دپاره به کار کوو ستاسو ریپورټینګ هغه ټایم نه ما اورېدو ډېر زیات مزه به یې راکوله او ډېر زیات چې کوم نه هغې نه به زه امپریس کېدم او ستاسو غونته کې خلک چې هغه د ای بي ان نیوز په ټیم کې دي نو موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحال یو او دې سره زموږ حوصله چې کوم نو هغه نور هم بلنده شوه او یو ځلې بیا تاسو ته ډېر زیات مبارکباد وایو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه ټیم یقینا د ای بي ان کې چې کوم زما د ملکړ ملګری دی
نو د هغه ډېر زیات خوښ وم او هغه وې دې ته به راځي هغه ډېر کوشش کړو نن په دغه ځای کې موجود دی زما دپاره ډېره زیاته لویه خبره ده خپل رب ډېر شکرګزار یم چې دغه ټولو ملګرو کې چې کوم دی نو ما ته دغه ایوارډ میلاو شو په دې باندې به یو څو شي بیا د مردان د صحافیانو ډېره زیاته مننه چې هغوی ډېر ښه مینه راکړله ډېر ښه چې کوم دی نو دلته کې میلو شو ډېر پروقار تقریب یې جوړ کړو انشاءالله دوی سره هم دغه واده ده چې د خپلې ضلعې او د خپل علاقې خدمت به کوو د بین په دغه شیشه باندې د دې سره زموږ حوصله نوره خو هم ځوانه شوه یو جې خان مننه ستاسو